بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نن زموږ ویډیو چې د هیومن نروس سیستم دا د جنرال ساينس کلاس 8 هغه دویم نمبر چپټر دی. دا به موږ نن په دې ویډیو کې د دې ون لاین ام سی کیوز چې دي هغه موږ سټډي کوو. زموږ سره اوسې ویډیو چې دا هغه تر اخره پورې وګورئ. مین پوینټس چې دا ځان سره نوٹ کوئ. اول نمبر ام سی کیوز موږ سره دی چې کوارډینیشن اینڈ ریګولیشن اف آل باډي فنکشن از لیډډ بای د زموږ د باډي ټوټل فنکشن چې دي ټول کارونه هغه زموږ څوک لیډ کوي؟ زموږ نروس سیستم چې دی هغه لیډ کوي. ټیک شو. دویم نمبر زموږ سره چې نروس سیستم از میډ اف سیل کارډ. نروس سیستم چې دی زموږ سره د کوم قسمه سیلونه جوړ دی؟ نو زموږ سره نیورون، هغه ته موږ نیورون وایو. ټیک شو. د برین سیل یا نروس سیستم چې کوم سیل دی هغه ته موږ څه شی وایو؟ نیورون ورته وایو. دریم نمبر چې نیورون conduct message in the form of electrical signal card. ګوره نیورون چې دی هغه زموږ سره میسج چې دی د یو ځای نه بل ځای ته لیږي in the form of electrical signal. ټیک شو. او هغه دغه میسج ته موږ څه شی نرو امپل ورته وایو. اور نمبر MCQ چې fiber of neuron which transmit nerve impulse to cell body. هغه فایبر د نیورون زموږ سره یو فایبر دی د نیورون نه راوتلی. ټیک شو. وایي دا نر امپل چې دی هغه ترانسمیټ کوي د سیل باډي ته. هغې ته څه شی نوم وایي؟ څه نوم ورته وایي؟ هغې ته موږ ډینډرایډس ورته وایو. ټیک شو. 5 نمبر چې thick part of neuron which has nucleus and cytoplasm. د نیورون زموږ سره یو thick part او هغه کې څه موجود دی؟ یو پکې نیوکلیس موجود دی او بل پکې سایټوپلازم موجود دی. نو دا کپورټ تک پورټ څه شی نه دی تا سیل باډي ورته وایي. ټیک شو. 6 نمبر MCQ چې fiber which transmit impulse away from cell body. هغه فایبر چې کوم زموږ سره میسج ترانسمیټ کوي اوی د سیل باډي نه بهر ته وباسي میسج بل نیورون ته. نو هغه ته موږ څه شی هغه ته موږ اکسون وایو. ټیک شو. 3 ټایپ اف نیورون ار د نیورون چې موږ سره درې ټایپس دي. یو ته موږ سنسوري نیورون وایو، بل ته موږ موټر نیورون او بل ته انټر نیورون ته چې نو اسوسییټیو نیورون ورته یا اسوسییټیو نیورون ورته هم وایي. ټیک شو. 8 نمبر MCQ چې ترانسمیټ نر امپل فرام ریسپټر ټو سنټرل نروس سیستم. وایي دا چا کار دی چې میسج به د سنه د ریسپټر نه CNS ته وړي، سنټرل نروس سیستم ته به وړي. لکه مثال زمونږ هینډ لاس دی یا سکین زمونږ ریسپټر دی که نه، د دې نه به میسج څوک وړي دماغو ته. نو دا کار چې دی دا زموږ سره د سنسري نیورون کار دی. ټیک شو. 9 نمبر MCQ زموږ سره دی چې ترانسمیټ نر امپل فرام CNS ټو افیکټر. ګوره زموږ سره د برین نه چې دی د برین نه به واپس میسج یا ریسپانس چې دی هغه به څوک راوړي؟ نو هغه د برین نه به افیکټر ته، لکه اوس مثال زموږ سترګو یو څیز ولیدو او دا میسج چې دی نو د سترګو نه به ډایرکټ وړي برین ته. دا چا کار دی؟ نو دا زموږ سره د سنسري نیورون کار دی. خو برین ډیسیژن وکړو او اوس افیکټر ته یا زموږ خپو ته یا لاسونو ته چې یا کمر راوچت کړي یا منډه وانه، دا کار د چا کار دی؟ نو دا زموږ سره د افیکټر موږ په دې ټایم کې زموږ سره خپې او لاسونه چې دا افیکټر دی نو دا کار چې دی دا د موټر نیورون دی. ټیک شو. د برین نه واپس ډیسیژن شوی میسج راځي چرته افیکټر ته. نو دا د څه په ترو به راځي؟ دا به د موټر نیورون په ترو باندې راځي. 10 نمبر MCQ چې ترانسمیټ نر امپل فرام سنسري نیورون ټو د موټر نیورون. وس سنسري او د موټر نیورون په مینس کې به څوک کار کوي؟ نو زموږ سره سره هغه انټرمیډیټ نیورون ورته وایي او انټر نیورون ورته هم وایي. دا انټر نیورون چې دی کنه نو دا د دې په مینس کې داسې کار کوي لکه دا ډیسیژن جوړي، فیصله جوړي چې یاره په دې کار باندې فیصله شوه، داسې کار کول فکار دی. نو دا بیا د چا کار دی؟ دا د انټر نیورون کار دی. 11 نمبر زموږ سره راځي چې any change in environment which influence on living organism. ګوره هر یو چینج چې په انوایرمنټ کې کېږي، که یخني راځي، ګرمي راځي یا بل څه، هر قسمه چینج چې راځي په انوایرمنټ کې چې کوم لیوینګ ارګانیزم چې دي هغو له څه انفلوئنس ورکوي، مطلب هغو ته څه چینج محسوسوي، نو هغې ته موږ هغه چینج ته موږ څه شی سټیمولس ورته وایو. ټیک شو. سټیمولس چې دی any change in the environment. ټیک شو. دغې ته موږ سټیمولس وایو. سنس ارګن چې دی وایي سیل which receive stimulus are called. هغه سنس ارګن لکه سکین شو یا زمونږ ژبه شوه، سترګې شوې، پوزه وغیره وغیره چې هغه زموږ سره سټیمولس چې دی دغه چینج دا محسوسوي، نو هغې ته موږ ریسپټر وایو. هغه ارګن چې هغه زموږ سره چینج محسوسوي هغې ته موږ څه شی وایو؟ ریسپټر وایو. ریسپټر چې دی زموږ سره آی دی، سترګې، پوزه، سکین او ټنګ، دا چې دی دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ریسپټر دی. 13 نمبر مسل گلینډ organ capable of responding to stimulus. هغه مسل لکه یا زموږ په خپو کې مسلې، په لاس کې مسلې یا په بل څه کې یا زموږ د فیشیل مسل د زموږ چهره چې ده لکه دا هم انګر ظاهره یا هم خوشحالي وغیره وغیره یا موږ دغه کو سمایل کو، نو دا هم زموږ سره په مسل کې راځي. او ګلینډ کوم چې زموږ خولې له اوبه راځي یا organ capable of responding. هغه organ لکه یا خپې شوې، لاسونه شو، منډه وهل، یو څیز پسې کمر راوچتول په لاس باندې، نو دا زموږ سره organ دي. وایي کوم چې زموږ سره د سټیمولس لا ریسپانس ورکوي، لکه ریسپانس داسې چې یا منډه وهي یا کمر راوچته یا بل څه نو دا زموږ سره سټیمولس ته ریسپانس شو. نو دغه organ ته به موږ څه شی وایو؟ دې organ ته
ته موږ افیکټرز وایو ټیک شو. یو ریسپټر دی او بل افیکټر. ریسپټر باندې موږ سټیمولس سکو ریسیو کو او په افیکټر باندې موږ سټیمولس لا ورکو ریسپانس په ولا ورکو ټیک شو. د چینج ان اکټیویټي اف ارګانیزم ګوره هغه اکټیویټي د ارګانیزم چې هغه د سټیمولس اکورډینګلی لکه یخني د موږ ګرمۍ طرف روان شو نو دا هم زموږ سره د تلل چې د موږ سره اکټیویټي شو یا موږ سپیولې دوه ناکاره یو سیز ولې د منډه ته وو نو دا منډه وهلم زموږ سره یو اکټیویټي شو ټیک شو. د قصې اکټیویټي ته موږ څه شو ریسپانس ورته وایو ټیک شو. دا سټیمولس اکورډینګ چې کوم دغه اکټیویټي نو هغه ته موږ څه شو هغه ته ریسپانس ورته وایو. 15 نمبر MCQ زموږ سره د چې هیومن نروس سیستم ار ډیوایډډ انټو هیومن نروس سیستم چې دغه مینلی 2 پارټس ته ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ CNS وایو سنټرل نروس سیستم او بل ته PNS پیریفرل نروس سیستم ورته وایو. 16 نمبر MCQ زموږ سره چې سنټرل نروس سیستم چې دی CNS چې څه ته وایي په هغه کې بس څه نه په هغه کې زموږ سره برین دی او بل پکې زموږ سره سپاینل کارډ دی. بل زموږ سره پیریفرل نروس سیستم چې دی په پیریفرل نروس سیستم کې وایي زموږ سره څه موجود دي چې څه ته موږ شارټلی PNS وایو په هغه کې زموږ سره نرز موجود دي. څه شي نرز پکې موجود دي او په نرز چې دی زموږ سره دوه ټایپس دي یو ته موږ کرینیل او بل ته سپاینل نرز ورته وایو. کرینیل نرز چې دی هغه زموږ سره د څه شي نه د برین نه اوریجینیټ شوی ټیک شو. د برین نه اوریجینیټ شوی او سپاینل نرز چې دی هغه زموږ سره د سپاینل کارډ نه څه شوی هغه اوریجینیټ شوی مطلب یو به د برین نه راوتلی نرز او بل چې دی هغه زموږ سره د سن راوتی د سپاینل کارډ نه راوتی ټیک شو. نو د دوه قسم نرز شو مونږ وایو چې برین چې د انسان برین چې دغه په څه کې په 2 دغه ډیوایډ شوی 2 سیستمز ته یو ته CNS او بل ته PNS وایي. CNS چې دغه موږ چې په هغه کې برین او سپاینل کارډ په PNS کې به موږ سره صرف او صرف نرز او په نر موږ چې دوه قسم دي یو ته کرینیل او بل ته سپاینل نرز ورته وایي. 13 نمبر MCQ زموږ سره د چې نروس سیستم ورک وای نروس سیستم بسنګ ورک کوي څنګه کار وکړي نو هغه زموږ سره سټیمولس راشي لکه موږ یو سټیمولس ته یو چینج دغه موږ محسوس کوو هغه چینج چې د سنسوري نیورون په ذریعہ باندې چرته لاشي CNS ته برین ته ټیک شو. برین ته لاړ شي یا سپاینل کارډ ته لاړ شي. په برین سپاینل کارډ کې زموږ سره څه شي انټر نیورون ټیک شو هغه څه ډیسیژن جوړ کی او د هغه نه پس هغه نه انټر نیورون چې دی ډیسیژن چل ورکی موټر نیورون لور کی دا موټر نیورون چې دی د دې په ذریعہ باندې میسج راشي کوم ځای ته افیکټر ته راشي افیکټر ته راشي او افیکټر چې دی هغه سره ریسپانس شو کی افیکټر چې دی هغه ریسپانس شو کی چې یا منډه وه یا کمر واخله یا بل څه نو دا زموږ سره دا چې دی هاو نروس سیستم ورک دا زموږ سره د قصې کار کوي ټیک شو. 19 نمبر MCQ زموږ سره چې برین ډیوایډډ انټو برین چې دی زموږ سره 3 موږ چې وی کنه CNS چې دی هغه زموږ سره دوه دغه ته ډیوایډ شوی دی برین او سپاینل کارډ ته نو اوس موږ د برین خبره کوو چې برین چې دی هغه پر د ډیوایډ شوی دی 3 پارټس ته ستا یو ته موږ فور برین وایو مخ کې طرف ته برین میډ برین په مینس کې چې کوم برین دی او هاینډ برین کوم چې شاته طرف ته برین دی لکه مثال زموږ سره دا زموږ سره د انسان برین شو کنه دا مخ کې د سر طرف ته چې کوم دی نو د ته موږ فور برین وایو په مینس کې چې دی نو د ته موږ میډ برین وایو او د اخیری سر ته چې دی نو د ته موږ هاینډ برین وایو ټیک شو یا هاینډ برین ورته وایي. 20 نمبر MCQ زموږ سره چې فور برین چې دی په فور برین کې به زموږ سره څه موجود دي دا فور برین بیا پر ډیوایډ شوی دي ستا سیریبرم ته تیلمس ته او هایپوتیلمس دا درې سيزونه درې پارټس چې دي په دې منځني دا په اولنی دغه کې چې دی نو دا درې پارټس دي یو ته سیریبرم وایي بل ته تیلمس او بل ته هایپوتیلمس ورته وایي ټیک شو. 21 نمبر MCQ زموږ سره چې سیریبرم چې دی سیریبرم د لپاره چې دی نو دا زموږ سره امپورټنت پوینټس دي چې دا زموږ سره لارجست پارټ برین دی په دماغو کې د ټول نه لارجست پارټ چې دی زموږ سره سیریبرم دی ټیک شو. او دا ایڈوانس دی په انیمل کې دا موږ سره ایڈوانس دی او ډیوایډ شوی دی د سیریبرم چې دی دا هم فردر ډیوایډ شوی دی یو رائټ او بل لیفت هیمسفیر ته ټیک شو. رائټ او لیفت هیمسفیر ته څه ډیوایډ شوی دی ټیک شو دا د سیریبرم خبره شو ټیک شو. بل چې د سایت اپ میموري دا زموږ سره د یاد پاتې کېدل سایت چې دی لکه یادېدل خلکو ته یو خبره یادېدل یا انټيليجنس قابلیت چې یا لرنینګ او ریزنینګ چې دی لرنینګ یو خبره زده کول ریزنینګ د یو سړي سره ریزنینګ یو خبره باندې ریزنینګ کول پرسنالټي د یو سړي پرسنالټي چې یاره بعضې سړی چې هغه داسې سمړای غونته بل چې هغه داسې اکټیو بل زموږ سره ایموشن وایي دا ټول څیزونه دا کارونه چې دي که نه لکه میموري انټیلیجنس لرنینګ ریزنینګ پرسنالټي او ایموشن دا ټول چې دي دا څوک دغه کوي دا سیریبرم چې دی دا کنټرول کوي. 23 نمبر MCQ زموږ سره دی چې تیلمس تیلمس زموږ سره د فور برین یو دویمه حصه وایي دا کریټیکل رول ادا کوي په څه کې په پریپریشن کې په preparation دی ټیک شو. 24 نمبر MCQ چې تیلمس ریسیو انفارمیشن فرام ریسپټر اینڈ سینډ اٹ تیلمس چې دی هغه زموږ سره انفارمیشن ریسیو کوي د سنا د ریسپټر نه او د بیا به شاته سینډ کوي برین ته د برین سپیسیفیک پارت ته چې د کم پارت سره هغه ریلیټډ نه اقا چې دی هغه ته بس کوي دغه انفارمیشن به سینډ کوي. 25 نمبر MCQ چې باډي ټمپریچر هپاټایټس باډي ټمپریچر شو یا هپاټایټس لوګه تند شو واټر بیلانس شو او BP بلډ پريشر اګریشن ست چې موږ سویو اګریشن موږ غصه وغیرہ دی ته یا انګر چې دی دا هم موږ غصه ته ویو فیر یری ته ویو او پلیجر خوشاله ته ټیک شو دا ټول هر څه چې دی دا به څوک ریګولیټ کوي نو دا موږ سره هایپوتیلمس چې دی دا به ریګولیټ کوي. دا موږ سره د چپټر نمبر 2 د هغه 25
اولنی 25 ون لاین ام سی کیوز چې دی هغه ډسکس شو په دې ویډیو کې، او نور ان شاء الله د 26 نمبر ام سی کیوز نه به ان شاء الله د 26 نه تر اخره پورې به او سره ایکسرسایز کوېسچن به موږ په نیکسټ ویډیو کې چې دی هغه به سټډي کوو. زموږ سره اوسئ په ډیلی بیس باندې چې دی وزټ کوئ او پوینټس چې دی هغه ځان سره نوٹ کوئ. د الله په امان.